منډې وای خلک څه وای خبره پوهېږئ خلک منډې وای زه خو برابر کړم بیا کته تا خلک منډې وای تپوس کو زبیدی وی څه چلې د امام بخاری رحمت الله علیه بالواسطه استاد د امام ابو حنیفه شاگرد را روان دي ابن مبارک صاحب تقریر را روان دي بادشاہ لراله بادشاہ ته پاسه تم ذات تباچا وای او आवाज ولګاو الملك هذا لا ملك هارون الذي لا يجتمع اليه الناس الا باوان وشروط بادشاہ خدا هارون رشید نه دی بادشاہ خدا غدی دته خود فوج او د محکمو په ذریعہ باندې خلق په زور راغونډول کیږي او دته به اختیار خلق راغونډيږي بادشاہ چې نه غدی نو عین او لام او میم او عین او میم او لام دا دواړه د یو بل سره لازم ملزوم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث میں ویلو هغه درته وایم د علم دوره مرتبه ده فی سبیل الله د الله په لاره کې وتون کې علم په طلب کې چې څوک دین هغه ته ویل دی اخرنه خبره کومه لنډه دا ده د علم او د عقل مناظره شوې ده هغه مناظره درته وایم په زبان حال سره نه چې په زبان قال سره بس بیا پاغي خبره بس کوم هغه دا ده علم العلیم خجی علم العلیم وعقل العاقل اختلفا طلبه کرام ورونو متوجه شي علم العلیم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرز الشرفا پیش پی علم العلیم وعقل العاقل اختلفا دا عالم علم او دا عاقل عقل دواړه په مناظره شول من ذا الذي منهما قد احرز الشرفا مناظره پدې شو چې علم وی زغوره ما عقل وی زغوره ما دواړو داوا وکړه دواړه مناظرین دي دواړو داوا وکړه نو چې داوا وکړه سبحان الله ګوره په مناظره کې او په اختلاف کې موضوع د اختلاف تعین د مختلفینو دعوت دار واحد دلیل دار واحد ترجیح ما ور راجح نو پنځه پیر بسی څه بشي بس دا وامه دا حجت دی کنه اکوامه بس کومه پینځه شول کنه اے مختلفین سوک شول علم شو او عقل شو اختلاف پس کې دی علم وی زغ ورایما عقل وی زغ ورایما دا د دواړو داوا شو اختلاف پدې کې دی مختلفین معلوم شو داوا معلوم شو زید اختلاف دلیل پیش کا نو دلیل شورو شو فالعلم قال انا احرزت غايته علم وی وی ما زو انتها تر رسیدلې ما زټولو کې اوچتی ما والعقل قال انا الرحمن بي عرفا عقل وی چې زغورم زکه چې مهربان ذات په ما پیجندل شوی دی پېنشوي پچا پیجندل شوی دی الله تعالی په سبانه پیجنې په عقل باندې نو علم وی زغورای ما هغه وی زغورای ما علم راپور ته شوی نه تغورانی ټیک تتا باندې رحمان پیجندل شوی دی خو زما دلیل وورا فافصح العلم افصاحا وقال له اے علم په فصاحت او بلاغت سره شروع شو او عقل ته وی دلیل دا وام تپوس دا کوم بأينا الله في القرآن اتصفا وی زتانا دا تپوس کوما چې عقل باندې الله موصوف په قرآن کې ګرځیدل دی او کنه په علم باندې الله موصوف په قرآن کریم کې ګرځیدل دی پېنشوي قرآن کریم کې د الله تعالی صفت عالم الغیب علیم بذات الصدور علم واقع شوی دی عقل د الله تعالی صفت نه دی واقع شوی دی نو ورته وی ډیر خپل فافصح العلم افصاحا وقال له بأينا الله في القرآن اتصفا اوس ګوره دا د اوس وخت مناظرین دي هغه یې مني عقل و طهار امنو فبان للعقل ان العلم سيده عقل تخکار شوا چې علم زما مشر دی فقبل العقل رأس العلم وانصرفا دا عقل را پاسې دو او د علم تندې خپل کوي ته اړي او زه پیړې ما نو بس انصرفا روان شو نو زبم په دې باندې روان شم واخر دعوانا الحمدلله رب اوس دعوت ورکو